عظمت ته چې چا تختولې وي ته بیا څنګه را خلاص وي او چا را خلاص کړي بچې پولیس ماما کم ځای کې را خلاص کی پولیس ماما خور کې او که پولیس ماما نو ته را خلاص شوی وي ها نه تا چې هغې ته ووایي چې مور راته یادېږي نو تا ته یې څه ویلې چې خلی شرارون دي کوي نو ته بیا غلی شوې د الله لیدو نه یېرېدې سر که زر تو یم که نه الوات د زړه غوښې وي سر زه سهار ځم سر د شپې 10 بجې سر پورته راځم سر سر ما چې یو شپه کوم په کوم حال تېره کړې یو خو دې لیدل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی ګرانو کتونکو دې ټایم زه ډي اس پی انقلاب شفیع الله خان او ایس ایچ او وارث خان سره موجود یم د دې د علاقې نه 2 ورځې پهله یو ماشوم اغوا شوی دی هغه ماشوم بازیاب کړی دی او ملزم نیولې دی د حواله سره موږ د ماشوم پلار سره خبرې کوو دینه پس به پولیس سره خبرې کوو ملزم سره هم خبرې کوو دینه دا تاسو کوو چې دا ماشوم څنګه اغوا شوی او وجه سوج جی تاسو نوم څه دی او د دې ماشوم حواله سره تاسو مونږ ته دا غوا شوی کله ول دی غوا شوی سر زما نوم شفیع الله دی د سړیزو اوسېدونکی یم سره جیمینیکه کې دا سر د چهارشنبې په ورځ باندې اغوا شوی دا چې چا اغوا کړی سر د دې زمونږ ګاونډ کې کور سر د دې ترور چې کوم و سر هغه زمونږ په کور راننوتې وه زمونږ محله کې اوسېده د کور نه یو ځل تښتېدلې وه دوباره چې کله کور ته راغه نو خاوند یې زه کېنولم د دې ملزم ترور خاوند چې کوم هغې زه کېنولم ما ته وویل چې یار تاسو داسې کار وکړئ ما ټول ګاونډ کې ویلي دي چې زما کور والا سره څوک مړی ژوندی تللی راغلی نه کوي سر او که وایي که نو بیا به زه دا په هغې باندې تاوانم سر تاوان به تیالم نو سر زه دوکان ته رالم زه سپلو کار کوم نمک منډۍ کې سر غریب سړی مزدور یم سر نو هغه زما په کور راننوتې وه د هفتې ورځ وه چې ما پسې د کور نه کال وشو چې یار دا زنانه په کور راننوتې د وځي نه د کور نه نو ما نیکانو پسې کال وکړو چې چا سره موږ پاتې کېږو مفتي صاحب دې ته ګلالي پسې نو هغې هغه زنانه د کور نه ویسته سر د چهارشنبې په ورځ باندې سر دا لږ راغلی دی محلې کې ټول ورونه وهلي دي زما ورې وهلې زما دا بچنګې سر د سبق نه راغلی په دغه ټایم باندې نو سر دی ورته راوتي کور نه ورته سوال جواب کړی دی چې وایي هغه د کور نه تلې ده مونږ کره نشته دی پوه نو سر وتېرې دیم بار وتېرې زما ماشومان سر سودا پسې وتې زما یو مشر لور د سر هغه ودې وتې دی بار سر دی ته پر اخکلو باندې سر روان کړی دی لاس ته وګورئ دا وګور لاس یې مو له سر زخمي کړی دی بیا یې وهلی هم دی لتې مور کړي سر بیا د دې ځینې وړلی نو ما ته چې کال راغو زه راغم کلي ته ما معلومات وکړه زه بیا لاړم ایس ایچ او صاحب پسې ما اف آی آر هلته درج کړو ایس ایچ او صاحب ما سره ښه منډه وواله د شپې د ورځې ځای په ځای ما سره ګرځېدلی چې کوم ځای میلاو شوی دی مونږ د دې هلک چې کوم د ترور خاوند دی هغه په موقع باندې ونیو ایس ایچ او صاحب هغې پسې دغه وکړو هغې م ونیو سر نو نه دا زما زوی چې کوم و دی بیا مونږ ورپسې کوړي ته لاړو نوخار ته لاړو در په در ورپسې د شپې مې ایس ایچ او صاحب ما سره ګرځېدلی سر بیا دی چې کوم دا هلک دی دا ماشوم دې خوا راوستی د خپل یېرې دې خور سیته نو ایس ایچ او صاحب دی چې کوم دی د دې ځای نه دی بیا بازیاب کړي چې ستا څه نوم دی عظمت عظمت ته څنګه بوتلې وې او چا بوتلې وې دې پر ولې بوتلې وې تا ته څه وی چې چېرته دی بوزم تا سره څه خبره کړې وه شوی کولی ته بوسم ناسا تا ته تو سره خپله لاړې که نه تا څه بانې درته کړې وه باندې راکړه څه وې درته ویل اسه مور له دې بوسم مور له دې بوزم او چې لاره کې څه وهل محل در سره کړي په کوم ځای والې وې تو ووایه په کوم ځای لتې در کړی تو وایه ما ته بلې خپل ولې وهلې ولې چې راسه ته ولې بیا کور لسې او ته چې هلته بوتلې نو په دلته څه وهل ټکل در سره کړي تا ته څوک یادېدل هلته مور راته یادېده نو تا چې ورته ووایې چې مور راته یادېږي دي درته څه وویلې بیا تا ته چې مسه
راته شمسه بیا هلته څوک څوک وو تا بیا چای روټۍ چا درکولی زویه نه نه ته وږي شوې نه وې هلته ونه نه راغوره اول ته به دې چا سره لوبې موبې کولې چا پسې خفه وې هلته ډېر زیات مور پسې بیا راوستې پسه کې سوسایټي کې تا چې هغې ته ووې بره ګوره تا چې هغې ته ووې چې مور راته یادېږي نو تا ته یې څه ویلې چې خره شکنې حلالوم دي څه کوم چې خره شکنې حلالوم دي تیز وایسې وې چې خره شي حلالوم دي که نه نو ته بیا غلی شوې د حلالېدو نه یېرېدې او نورې هلته څه خبرې دې شوې وې هغې سره زوی ووایه سم ده صرف بیا تا ویلو او بیا راته مور او پلار کنسرې کولې کنځلې هم درته کولې او ته مور پسې ډېر خفه وې که پلار پسې ډېر خفه وې مور او پلار پسې نه ډېر چا پسې خفه وې پلار پسې عظمت ته چې چا تختولې وې ته بیا څنګه راخلاص وې او چا راخلاص کړې بچې پولیس ماما کوم ځای کې راخلاص کړې پولیس ماما خپل کې او که پولیس ماما نه نو ته به راخلاص شوې وې نه هسې چې کله تاسو ته پته ولګېده که نه شفیع الله خان چې دا ماشوم یې ستاسو بوتلو نو هغه ټایم کې ستاسو څه تاثرات مور ته د څه پوزیشن و خویندو وروڼو یې څه حال و سر که زه ورته ویم که نه الوات د زړه غوښې وي سر زه سهار ځم سر د شپې 10 بجې زه کور ته راځم سر حوصله سر ما چې یو شپه په کوم حال تېره کړې یو خو دې لیدل د د مور څه پوزیشن و سر که درته ویم بس زما حالات ته وګوره ته مور زمونږ نه مزیت سر زمونږ کور کې سر مړی نه و بس ویرو سر هسې تاسو سوچ کړی چې دا ماشوم باندې نظر را پیدا شي نه سر زما خو په ذهن کې هم دا نو مال ترته به مړ راچولې ورت نه ما خان ته د شپې چې کله مونږ تلو چا په ماله خان را سره وتی ځان سره روان کړم منګړ ته مونږ تلو سر نو ما په لاره باندې زما حالات ډېر زیات خراب سر خان ماته له وسله کوه پوه یا الله شته ان شاء الله که په هر طریقې ان شاء الله ستا بچنګ مونږ را پیدا کړو هسې ته په دې ټوله قصو څه پورې پوه شوې چې دې کې ستا بد څه و سر په دې زماره نیم چې زمونږ ګناه سره ما کړي سي سر ما خو والله کې دي سر په محله کې تاسو تاسو کوي شفیع الله څنګه سړی سر مونږ د ټولو عزت کو زمونږ هم خلک عزت کې پوه شو سر زمونږ ورځ د پکورې منو چا سر زما سب بدی راشي یا مثلا چا سر راشي ما چا سره څه داسې هوا دوام سر نشته دی زه خپل هم سوچ کوم ما سره ته مل چې سره زما داسې دي سره هوا دوام نشته چې د ما زما بچنګیا غوا کې وبوسي سر او سر بس زما ورته داسې نو چې زما بچي بوتلې وکړه ګرانو کتونکو ډي اس پی شفیع الله خان سره به خبرې کوو چې دا ملزم کله اغوا شوی او د دې بازیابي څنګه وشوه جی سر دا ماشوم چې دی دا په 17 تاریخ باندې دا شفیع الله خان راو او وارث خان ته دغه ورکه تاڼه کې چې زما بچي چوچت کړی دی نو د وارث خان ولا روز نامچه کې راپورټ ولیکلو او ماته نوټس کې راوستو ما په هغه ټایم باندې ایس پی صاحب ته نوټس کې راوست چې دغه ماشوم اوچت شوی دی هغه زما په سربراهۍ کې هغه وخت باندې ټیم جوړ کو چې سچو صاحب پکې و دی لاړ سچو صاحب ته موږ هدایت وکړو چې لاړ شه په کوړي کې چاپو ووه هلته یې د هغه خاندان ماندان دا ملزم چې کوم و د دې سره دلته اوسېدو دا کم ماشوم یې اوچت کړی د په خاندان باندې هلته چاپې ماپې ووالې خو په هغه ورځ برآمد نه شو په 17 باندې په 18 باندې بیا ایس ایچ او صاحب لاړو کوړي کې چاپې ماپې ووالې الګ تنګ شو خاندان باندې مونږ زور راوړو هغې تنګ شو نو د ماشوم بیا ځان سره کړی د یارې نه سوړېدو میرې ته راوستی دی خوړ ته بیا ایس ایچ او صاحب ته چا اطلاع وکړه انفارمر چې یاره ماشوم دلته ملزم هم راغلی او ماشوم هم دلته دی نو د فوري ایکشن واغشتو لاړو ماشوم یې هم برآمد کړو ملزم یې ونیو چې دا ستاسو په مخامخ ولاړ دي ماشوم نه تاسو بیان واغشتو دغه سټوري وه ملزم څه ویلي دي سر وجه ملزم دا وایي چې یاره زما دغه سترور ده که څه ده هغه دلته کې اوسېده او هغه دغه ده چا کره تلې ده دا اوس پته نه لګي چا بوتلې ده خو ده ته وایي یاره دا چا کره لاړه نو زه به دا دغه نه دا بدل اخلم نو دې غریب یې پکې هسې راګیر کړی دی دغه یې نشته یې پکې سر کومه زنانه چې دا ملزم چې کم یادې زما ترور چې وي ورکه ده د هغې زنانه تر اوسه پورې څه پته لګېدلې ده چې هغه چېرته ده او څه شوه هغه د خاوند نه خفه شوی خپل خپلوانو کره د هغې سره دغه نشته د هغې نه سره راپورټ کړی او دغه کړی د هغې خپلو کې لانجه د خاوند سره نوي خاوند یې وخي ټکوي هغه د خپل خاندان کره تللی
ګرانو کتونکو دې ټیم زه هغه ملزم سره ولاړم کم چې 2 ورځې پهله د 2 کالو ماشوم د سوډیزو نه اکوړي ته اغوا کړو او بیا یې راوستی سوډیزو ته واپس او هلته بیا پولیس چاپه وواله ماشوم یې بازیاب کو او دا ملزم ونیو د سره به خبرې کوو بچې دا ماشوم تا څنګه تختولی او ولې دې تختولی وجه یاره چې زما ترور وه لکه خاوند وه لټکوله نو هغه دی کره لاړه نو دی کور نه وشړله بس ما ته دا ماشوم بوتلو دی ته مې زور نه دی کې د دې څه ګناه وه چې ستا ترور خو په د دې د کوره په خپله تلې ستا ترور خو غټه ښځه ده که نه هغه په خپله تلې د دې پکې ګناه څه ولګ راته ووایه دی ورته وی چې یاره دلته نه ده بس لاړه بیا ما ته ترور ځای نه معلوم چې چېرته لاړه بس ما دی ته دا زور ورکولو چې زما ترور چې تله تاسو به ما ته ویلي چې یاره دا بوله د څه زور دی ولا ورکول لږ وضاحت وکړه که نه چې دا ستا د ترور خو په خپله تلې وه د دې د کوره تلې وه خپل کور کې اوسېده که نه خپل کور کې اوسېده خاوند واله ټکوله دی کره واوړېده نو دی ورته وی چې یاره دلته نه ځم زه نو بس ما ورته دا زور ورکولو چې یاره زما ترور تاسو ورته ولې وی چې دلته نه ځم دا دونه ورکوټی ماشوم و تا په ده باندې زړه نه خفه کېدو یا که دې تا تالته مړ شوی وی نو بیا به دې پیسه کول بس غلطي رانه شوې ده ته څه نشې مشې کې او څه روزګار کې څه کار کې پولیس وایي چې دی نشې هم کوي ما به کلنډري کولې نشې به مې کولې خو اوس مې الرجي اوس مې پرېښې څه نشې به دې کولې ووایه که نه چرس به مې څکله وایس به مې څکله آیس دې څومره وخت څکلي دي 15 میاشتې بیا ته څنګه واوړېدې دا بیمار وم بس بیا ته وړېدم ډاکټر وی چې یاره لکه دا ګرم دي وجود د ګرمایش نه بس وایي دا مسکه بس بیا مې پرېښود په دې آیسو باندې راوړېدلې څنګه وې پهله ځل دې چېرته څکلي او بیا به دې څکل چېرته او میلاوېدل به درته چلته دا مې ترور خاوند چې دی دا پې ده سره راوړېدلی وم ده به راباندې راوړل هغه به هم څکل او ما باندې به یې هم څکل کله چې به دې آیس راوړل چېرته پولیس نیولې وې نه جي نه جي دا راته ووایه چې دا ماشوم تا بوتلو دې ځای نه دې هغه ځای پورې ورسولو څنګه په څه کې دې بوتلو سوارلو ګاډو کې مې وتل نو دې ماشوم په لاره څه جړل یا څه بل څه نه ته چې دې ځای نه تا پر دې ماشوم روان کو کوړي ته دې بوتلو لړکې دې سیاره وه چې چېرته پولیس ونیسي یا څه بل څه کم ځای نه دې کېنولو بیا کم ځای پورې لاړې بیا په کم ګاډي کې کېناستې چېرته دې ورسو هلته نه لاړم پندو ته پندو نه لاړم جي ټي روډ ته جي ټي روډ نه بیا کوړه خټک ته کوړه خټک کې دې بیا تا د چا په کور کې ساتلو دا ماما د زوی کور مې هلته کې بیا مورم راووته بیا مې هلته بوتلو نه هغوی راته وی چې یاره دی واپس بوله نه چې کله تا دې ځای نه بوتلو هلته تا ماما زوی کره دې بوتلو او مور دې راله نو تا ته اړو چا څه غوسه ونه که تا هغې د ای څه کوشش ونه کړو دې خلکو پسې چې دا ماشوم په کار چې بیا خو ای راوستی وی که نه هلته چې تا بوتلو ای درته څه وویل څه وشو ستاسو کور کې هغوی راته وی دا دې ولې راوستو ما ورته یاره زه مور پسې ګرځېدم دا مې د دې دپاره راوستو چې ته مې زور ورکړو مور مې هلته کې وه بس بیا ماښام و بیا مې نه شو راوستی سهار چې چوس کله بیا مې ورته وی راځه چې بوتل دا ماشوم چې دا لاس باندې کم د زخم نشانونه دي که نه او چې زه وخلم ما په خپله ما نشانونه وکتل او وایي چې کنځل به یې راته کول نو ستاسو کور کې ستا یا د بل چا په ده باندې اړو زړه نه خفه کېدو ولې نه زه خو په خفه کېدو د ټولو ځم ما صرف یو ګزار والو بس یو غزار دې ولې وهلی هغه ګاډي کې روانې کولو ما ووالو څه ورانه یې کولو شیشه کې سر بار کولو کلنډر راته وی سر بار کوي را بار کوي وایي خوب بشم ما وویل ما ورته کېنږدل هسې که دا کور والا تا ته مور نه ویلي یا نور چا درته ویلي نو چې دا ماشوم واپس بوتلل غواړي یا پولیس دا نه بازیاب کړی نو تا به څه کول په دې ماشوم نه بس ما خو مور خپله را پیدا که واپس به مې راوستو که نه دا ته چې کوم مور یادې دا ستا ترور ده که ستا مور ده ترور ده خو لکه زه یې وړوکې غټ کړی منو حساب کې زما مور کېږي لکه ستا دا شک و چې ستا دا ترور دوی غیبه کړې ده نو بیا چېرته نه را پیدا شو بیا د ماما زوی کره مې تللي وه ولې هغې ولې ته خپل کور نه تښتېدلی وه هغې وجه څه وه هغه خاوند واله ټکوله که دې د وجې وتښتېده کور نه نو اوس به دا ترور واپس راځي خپل خاوند سره که چېرته به نه راځي هغه هلته کېده تا دې خپل سزا تا ته دې پته ده چې تا کم جرم کړی دې سزا تا ته پته ده جیل د مخکې چېرته تللی وارث خان ملزم خدا بیان دی چې ما دې له زور ورکولو که نه تاسو خپل د مدعي هم تاسو اورېدلې د علاقې کې هم تاسو د خلکو نه خبر اورېدلې ملزم هم تاسو اورېدو وجه څه وه چې دا ماشوم د څه وجې نه تښتولې او تاسو بیا څنګه بازیاب کړو بسم الله الرحمن الرحیم اصل خبردار چې د ترور د ترور کر اوسېږي د خپل پلار په اټک کې اوسېږي مور د په کوډي کې اوسېږي دا څه مختلف تقسیم شوي غوندې خلک دي نو د خپل ترور سره اوسېدو دغه ترور بیا خاوند وهله
نو هغه ترور دې خلکو کر راغلی دا چونکې د هغې خاوند خلکو ته ویلو چې د ما دا ښځه چا پرېښوه نو هغې له بخښني د هغې غریبانانو ته خپل یاره نه وویل چې مونږ ته مسله جوړه نه شي نو ترور یې والا د هغې ورته چې لاړ شي د مشرانو په ترور یې د کور لرې کا ترور د ده غیبه شوې وه نو د زړه کې دا شک و چې دا ترور د ما دی غیبه کړې ده نو دی راغلي دا بچی ته ماشوم یې تښتولی دی چونکې دا خو آی سي ډکم و نو مونږ سره ټول نه زیات غم دا و چې داسې نه چې دا ماشوم مړ نه کړي دا ماشوم په چا خرڅ نه کړي نن سبا خو تاسو پته ده حالات داسې روان دي نو د هغې د وجې نه مونږ پکې کوشش وکړو افسرانو باندې په هدایت مطابق ما ول اف آی آر رجسټر کړو بیا هغې نه بعد لاړم د میډیا ملګرو سره تعلق یو سره بل سره دغه مو کو چېرې ټیکنیکل طریقې سره د موبایل په طریقو باندې د دې رشته داران مونږ تنګ کړو دی بیا رالو سړیزو کې یو خوړ سره هلته نږدې یو خالي پلاټ و کور غوندې و هغې کې ساتلی نو بیا مونږ ونیوه وارث خان د دې ملزم خلاف اف آی آر په کومو دفعاتو کې شوی دی او هسې اوورال د دې سزا څه وي دا خو مونږ 364 اے کې پرچه ورکړې ده د 14 سال نه کم ماشوم تښتول او د دې سزا کم از کم 14 سال ده څه وجه ده چې بیا اکثر داسې کیسونو کې دا ملزم شو نور ملزمان شو څه وجه چې دی بیا ډېر زر رها شي اصل کې مونږ خو ډېر کوشش کوو چې سزا ورته میلو شي خو زیات تر مدعي بیا دی مجبوره کړي هغه ورسره کمپرومایز وکړي نو هغه وجې نه بیا عدالت کې دي ته ریلیف میلو شي د سزا رابچي ګرانو کتونکو تاسو د مودی خبرې مو اورېدې د ماشوم خبرې مو اورېدې د ملزم خبرې مو اورېدې دومره وړه وجه وه چې خالي شک و اول به داسې و څه وخت پیله چې داسې په کومه علاقې کې کوم فیملی کې به د چا خپلو کې څه مسله را پیدا شوه نو د علاقې مشران به یې کېنول جرګه به پکې وشوه د جومات ملا به پکې خلکو انوالو کړل رشته داران به پکې انوالو کړل خو اوورال اوس موږ ټول خلک دومره کرمینل شوي یو چې هر یو سړی قانون عدالت هر یو شیز په خپل لاس کې دا ټول اختیار ګڼي او هغه وایي چې هر یو فیصله به زه په خپله کوم الله پاک د زموږ ټولو په حال رحم وکړي